پورې څنګه چې حدیث د عبد الله بن مسعود کې راځي چې اول کله ماشوم نه د مور په خېټه کې اول سلوي خرج نطفه بیا سلوي خرج داغې نه علقه وینه جوړ شي او بیا سلوي خرج پس داغې نه مزغه وخه جوړ شي د 120 ورځې شوي ثم يرسل الله الیه الملک داغې نه وروسته الله فرشته راولېږي نو بیا په هغه کې سا واچوي نو 120 ورځو پورې دا ماشوم بې جانه دی نو د دې اموات معنا دا مړ دی که نه ژوندی نه دی 120 ورځې پس په دې کې بیا سا وغورځېږي نو دا اوس روغ انسان شو په دې وجه باندې زنانه په دې خبرو باندې بازي پوهه نه زنانه چې کله په خېټه باندې ماشوم راشي پریګننټ شي زنانه او تکلیف ته جوړ شي د بچی د وجه نه د ماشوم د وجه نه د مور ته تکلیف جوړ شي نو ډاکټر له چې کله لاړه شي ډاکټر ورته وایي چې را دا ماشوم لري کول غواړي که دا ماشوم دی لري نه کو ابارشن دی ونه کو څه ګولۍ مولۍ دی ونه خوړلې نو ګورې د دې ماشوم د وجې نه به ستا صحت ته نقصان در رسېږي ته به یا بیمارېږي یا به مرې دا ماشوم لري کا اگر چې نن سبا خو ډاکټران د الله نه یېرېږي ډاکټران یې یېرېږي نه بچ کوي دا ماشومان خو بعضې داسې بې انصافه وي چې هغه یاره دې زنانه تکلیف دی نو دا ماشوم به لرې کو دا ماشوم به لرې کو یاد ساتئ چې کله په ماشوم کې سا وغورځېږي سا 120 ورځو ته ورسېدو او سا پکې غورځېدلی دا او دې حرکت شروع کړی دی او دا مور راولګېدله او یا ډاکټر راولګېدله د مور لیوله څه ګولۍ انجکشن یې ووهلې او دا ماشوم ضایع شو نو دا داسې قاتله ده لکه دې چې ټوپک راغستی او یو انسان یې روغ وجلی وي ځکه دا روغ انسان دی سا پکې ده البته د 120 ورځو نه مخکې سا پکې نه ده غورځېدلی الټراساونډ وشو او ماشوم بالکل ډډ باډي ده لاش دی میت دی سقتون دی نو بیا که د دې مور حقیقت کې مسله وه او د ماشوم د پیدا کېدو په وجه باندې یا د ماشوم په خېټه کې د موجودېدو په وجه باندې د دې زنانه مرګ خطره وه صحت او ژوند ته نقصان نو بیا د مسلمان حاذق ډاکټر په مشوره باندې هغه بیا لرې کولی شي او غیر ضروري طور باندې خو د 10 ورځو بچی هم سړی نشي لرې کولی نو بعضې خلک وایي چې مور ته تکلیف دی نو اوس مور به څه کوي ښه د مور د تکلیف دپاره به سړی بچي له تکلیف ورکوي داسې کېدی شي دا خو مور هم نه مني چې زما د وجه مور وایي تکلیف دی په مای خو زما په بچي دی نه یو موږ وایي چې نه مور ته تکلیف دی لہذا مور له راحت ورکول او بچي له نقصان ورکول دا کم عقل مني او دویم نمبر دا ده چې هره که دا بچی پیدا شي نو مور به مړه شي ولې د مور د تحفظ دپاره بچی وجل جایز دی لہذا دا جایز هم نه دی بله دا ده چې دا کم یقین دی چې که دا ماشوم پیدا شو خامخه به مور مري ډېر کرتې داسې شوي دي چې ډاکټر د پیسو دپاره ښځې ته وایي اپریشن غټ وکړه ګورې دا ماشوم که په نارمل ډیلوري پیدا شو ته مرئ او ماشوم په نارمل ډیلوري باندې پیدا شي ښه ټیک ټاک صحتمند دي مور هم صحتمند دی او ماشوم هم صحتمند دا خبرې غلطې دي نو د امواتن معنا د بېجان او بېروحه بعضې علما د اموات معنا کې کنتم امواتن تاسو نشوئ نش اړوئ نه نو د نش معنا به داسې شي چې لکه اړو مور او پلار له واده نه دی کړی او په خېټه کې څه نشته دواړه معنی صحیح دي وکنتم امواتن حال دارې تاسو بېجانه وئ نشوئ فاحیاکم الله د پکې سا واچوله یا الله شته کړئ که د اموات معنا نشو کو احیاء معنا و بیا شته کول او که د اموات معنا بېجانه نو فاحیاکم الله د جان درکو الله د پکې سا واچوله دا د الله نعمت شو احیاکم نعمت شو بیا ثم یمیتکم بیا والله تاسو مړه کی بیا والله تاسو مړه کی نو د دې مرګ نه مراد هغه د اجل مرګ دی چې الله رب العالمین چاره لیکلی دی بیا ثم یحییکم بیا والله تاسو بیا را ژوندي کی دې نه مراد کوم ژوند دی دې نه مراد د آخرت ژوند دی ثم الیه ترجعون بیا به تاسو الله ته واپس کولی کېږئ په دې کې دوه مرګ ذکر شول او دوه پکې ژوندونه ذکر شول دوه مرګه او دوه ژونده کنتم امواتن یو مرګ او ثم یمیتکم بل مرګ او دوه پکې حیاتونه ذکر شول احیاکم یو ژوند او ثم یحییکم بل ژوند دا دوه ژوندونه په دې کې بیان شو او ثم الیه ترجعون د دې نه مراد د الله خپله تلل دي هم دا تشریح بالکل صحیح ده دا تشریح بالکل صحیح ده ځکه چې په صورت مؤمن کې په 11 نمبر آیت کې راغلی دي چې د قیامت په ورځ باندې به دا مشرکان الله ته ووایي دا انسانان به الله ته ووایي چې تا خپله وعده پوره کړله ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین
اے الله دوزل دیراله مرګ راکو دوزل دیراله ژوند راکو یو مرګ هغه چې موږ پیدا نه او د مور په خېټه کې پراته وو دویم مرګ زمونږه هغه مرګو چې کوم د اجل مرګو دوه حیاته یو هغه حیاتو چې موږ په دنیا کې د میندو نه پیدا شو دویم هغه حیات دی چې وستا موږ بیا راپاسول بیا موږ ژوند یو نو دوه مرګ شول او دوه حیات شول نو القرآن یفسر بعضا دا آیتو او د سورة مومن 11 نمبر آیتو دا بالکل یو شان دي شو البته په دې ځکه یو سوال دی هغه سوال دا دی چې د دې ځاینا منکرین د عذاب قبر استدلال نسی منکرین د عذاب قبر استدلال کوي عذاب قبر نو بلکې د حیات برزخی حیات قبر چیرې یو ژوند دی چې منګ ژوندیو دویم ژوند په آخرت کې په دې کې خدا قبر د ژوند څخه ذکر رانه غي لہذا په قبر کې نه عذاب شتا او نه په قبر کې څه شتا نعمتونه شتا نه نعم د قبر شتا او نه نقم د قبر شتا ولی ځکه چې دلته کې د قبر ذکر رانه غي الله رب العالمین د حیات ذکر وکړو به تور انعام او په دې کې د قبر د آیات ذکر نشتا نو بعض علما راولګېدل په تکلف باندې پکې دریم ژوند را جوړ کو نسی ویل د سیمانه وکړه څنګه تاسو کو پر کوي په الله باندې حال دار تاسو مړوي نو الله ژوند کړی یو مرګ ثم یمیتکم بیا بمړ کی دویم مرګ ثم یحییکم بیا الله تاسو را ژوند کی په قبرونو کې او ثم الی ترجعون بیا تاسو واپس کولې کېږي د الله خواته نو دا دریم ژوند شو نو درې ژوند به کرا پیدا کړل نو ثم یحییکم دې کی اشاره ده د قبر حیات تا او دا تکلف دی ولی تکلف دی زکه تکلف دی چې د دې تشریح یو په احادیثو کې داسې نه دی شوی دویم نمبر دا بالفرض کدا تشریح منغه وکړو چې دلته دوه مرګ او درې حیات موږ راجمع کو د سورته مومن د 11 نمبر آیت سره بیا تعارض راشي چې ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين ځکه الته کې کلا ذکر دی د دوه مرګ او د دوه حیات ذکر راغلی دی په دې بنیاد باندې دلته د قبر د حیات ذکر نه راغلی د قبر د حیات ذکر پکې نه راغلی قرآن کریم کې مدار غلی دی سورته زمر کې انک میت و انهم میتون انک میت و انهم میتون ثم انکم یوم القیامه عند ربکم تختصمون التکم د قبر د عذاب ذکر نه راغلی تاسو تبمری پیغمبر او د خلق بمری بیا بسکیږي ثم انکم یوم القیامه عند ربکم تختصمون بیا د قیامت پر ورځ راځوندې کیږي او التبه تاسو بیا د الله په دربار کې جګړې کوي نو التم د دوو حیاتونو ذکر شو یو د دنیا د حیاتو او بل د آخرت د حیات ذکر راغی او مرګونم دو شو انک میتون د اجل مرګ مراد دی یو د پیدایش د مخکینه مرګ دی چې هغه په دې کې ذکر شو نو په دغه آیت کې دوه مرګ راغلي دوه حیات راغلي دي او دارنګي ثم انکم بعد ذلك لمیتون ثم انکم یوم القیامه تبعثون التکم دغه ذکر راغلی دی لہذا معلومه دا شولا چې په قران کریم کې په نصوص کې صراحتا د قبر د عذاب ذکر د قبر د حیات ذکر نه راغلی نو څه مطلب بیا د قبر حیات نشته نو جواب دا دی چې د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې د قبر عذاب هم حق دی د قبر نعمتونه هم حق دي او د قبر حیات هم حق دی په دې زمن کې بیا دوه مسلې دي حیات القبر او حیات برزخی او دویم نمبر د عذاب او د نعمتونو تذکرہ نو دا د اهل سنت والجماعت مذهب دی چې وعذاب القبر للکافرین ولبعض عصاة المؤمنین حق شرح العقائد کې د تفتزانی د عبارت دی چې عذاب قبر د کافرو د لپاره او د ګناګارو مسلمانانو د لپاره حق دی عذاب قبر حق دی نو سوال لدی چې قران کې ذکر نه دراغلی نو بیا څنګه د عذاب قبر دی جواب دار په صحیح حدیث کې راغلی دی کنه او یوازې قران کریم کې خو دین نه دی بیان شوی قران کریم تشریح حدیث دی او په حدیث صحیحو کې د قبر د عذاب ذکر راغلی دی او د قبر د نعمت ذکر راغلی دی